د زکات په باره کې موضوع شروع وه او دې جمعه هم د زکات د نه ورکولو وعیدونه چې څوک زکات نه ورکوي د هغې وعید او یو څو مختصر مسائل به بیا په آخر کې بیانوو. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی کما زنانا چه هار غاڑی تواچی د سونی نو دیلا با د قیامت پورز اللہ رب العزت دا اور آغا غار دا جہنم ورواچی او کمی زنانا چی غگتا دا سونی والی واچولی نو دا قیامت پورز با اللہ رب العزت آغی زنانتا د جهنم د اور اغولی ورواچی وجه صدا وجه دا چی دغا زنانه با کالی استعمالول کله بی غاری تا اچول کله بی غگونو تا اچول لیکن دی با زکاة نورکو ونیمی تولی سونه با دا دی سر برابر و یا د دې نه زیاته به وه لیکن دی به زکات نه ورکو د هغه د زکات د نه ورکولو د وجې نه الله رب العزت دغه عذابونه به ورکوي. او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې د کم مال سره د زکات مال میلاو شه او د زکات ورنکه نو د زکات سره هغه نورې پیسې میلاو شوې وی نبی علیه السلام فرمایي وی دغه مال چې زکات یې ترې ورنکه دغه مال به وله الله هلاک یو لاک روپے یعنی 2 لک روپے د سره دي یا 3 لک دي په 3 لکو کې په 1 لاک کې 2.5 زره او بیا 2.5 زره او 2.5 زره روپے دي په 3 لکو روپو کې ورنکا نو نبی علیہ السلام فرمای وی دغه 2.5 زره روپے 52 2,52,000 روپے پاتے شوئے دغا 2.5 زرو دا وجہ نبا اللہ دغا پیسیم تبائی بعضی خلق ہوئی ویجی خط دکانداری میں روانے مال میری جی نگہانی آفت پیراشی ختم جی اور پہ او لگی دا دی پس منظر اولٹھوا مسلمان دغه سړی به زما استارو دا به زکات نه ورکوي. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله فرمایي زه په تاسو ظلم نه کوم تاسو په خپله په ځان ظلم کوئ. الله رب العزت اٹل فیصلہ اکرا پتہ اولگی دا چه زما استا مال حلاکی گی مسلمان پدی کی ما اتا زکاة نورکو کم سڑے چه زکاة ورکی اغب کالون تجارت کئی پکی بودا بشی لیکن دا اغب دا سوان نوری چه اغب دا اوئی چه زما مال تاوان اکا او مال گٹا میلاو نشوا که په یو تجارت کې لږ تاوانو کې په بل کې ولې د هغې نه پلس چنده ګټه میلاوي. زکات داسې اهمیت لري. زکات
حکم په مکه مکرمه کې نازل شوی او د دې مصارف او د دې هغه طریقه هغه په مدینه مبارکه کې رایج شوه په مدینه مبارکه کې د هغې مصارف هغه ټول الله را نازل او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته وښودل هغې په زکات اعلان وفرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام په حتوین کې دننه تشریف فرماو او په دې کې یو سړی راغی او ورته عرض کوي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه پلانکی سړی د هغه خپل کور سامان راغونډ کړی او د سمندر غاړې ته تللی هغه مال چې کوم د ده د کور سامان او مالو هلته تللی او هلته یې ایښودی چې زه به نور څه وکړم اخوا به واوړم خو د الله پیغمبره هغه سامان الله هلاک کړه وی نبی علیه السلام وفرمایل چې هیڅ یو مال الله رب العزت نه په سمندر کې هلاکوي او نه په اوچه هلاکوي مګر چې الله که مال ضایع کوي هغه خلک د هغې زکات نه ورکوي نو ځکه الله رب العزت د ده د کور هغه ټول سامان الله رب العزت هلاک دې سړي به د خپل مال زکات نه وي ورکړی الله په چا ظلم نه کوي خو ده به زکات نه وي ورکړی ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې کوم قوم زکات نه ورکوي نو دغه قوم باندې الله رب العزت بارانونه ودروي بارانونه پې نه کوي نن مونږ وګوره په مونږ بارانونه نه کېږي او بیا نبی علیه السلام فرمایي وی که چرې زناور نه وی دغه غوا اوښ ګډه بیزه دا نه وی نبی علیه السلام فرمایي په دې باندې به یو قطره د باران الله نه وی ورولی خو چې دا باران کله نه کله الله وروي دا د دې د وجې نه چې زناورو باندې الله رب العزت باران وکړي چې دې په غرونو کې فصلونه میلوي که دا زناور نه وی یو قطره به هم الله نه وی ورولی نن په معاشره کې مونږ وګوره او بیا نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی وی د قیامت علامونه به یو علامه دی چې خلک به زکات تاوان وګڼي نن مونږ زکات تاوان ګڼلی دی یعنې دا ما په خپلو مټو ګټلی دی که دغه مټې دنه الله والي او فالج در باندې راولي یو ټکې روپۍ به وګټې د کور نه به دوکان ته لاړم نه شي پښتو هم دله فالج راولي په لاسونو همداسې به کور کې پروت نو الله رب العزت چې مونږ نه دغه لا غوندې پیسې په 1,02,000 اخلي د دې وجه دا ده چې الله رب العزت مونږ ته وایي چې زما بنده اوس مونځ مې دله فرض کړه نو سار به پاسې مونځ به وکړې بیا اوده شه خو مونځ مې در باندې فرض کړو دا د الله حکم دی مونږ یې منو همدغه رنګې د الله حکم دی چې په دې خپل مال کې زما په نوم باندې زکات وباسه خلقو ته یې ورکړه اوس دا هم د الله حکم دی او الله بیا فرمایي چې که چېرې ته زکات ورکړې دا ټول مال دې صفا کړو دا ټول مال دې هلاکت نه بچ کړو او ځکه چې ته زما په ذمهوارۍ باندې زما په نوم باندې زکات ورکړې نو دا ټول مال کفالت دا ټول مال حفاظت دې زه کومه بنده ولې زکات نه ورکړې که په حقیقي معنو سره صرف زمون په پاکستان کې خلک زکات ورکړي نو زمون په پاکستان کې به غریب سړی پاتې نه شي چې په حقیقي معنو سره ورکړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم سړی زکات ورنکړي
نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت په ده باندې یو مار مسلط هغه مار به په سر باندې گنجی وي کوم مار چې په سر ویښته نه وي هغه د زهرو نه برپور ډک وي او بیا نبی علیه السلام فرمایي وی په دې سترګو په منځ کې به دوه تورې نقطې وي کوم مار چې د زهرو نه بې انتها ډک شي هغه په دې سترګو منځ سره دوه نقطې تورې راوځي هغه زهر بیا نبی علیه السلام فرمایي وی دغه مار به الله رب العزت په ده مسلط او ده ته به غاړې ته ور واچوي او دغه سړیه زه ستا هغه مال یم چې زه دنیا کې تا جمع کړی وم زما نه دې زکات نه ورکو نو دې غاړې ته به یې ور واچوي لکه سړی چې غاړې ته امبیل اچوي او بیا نبي علیه السلام فرمایي وی د دې اوښکې د خولې نه د دې نه به یې مار ونیسي داسې او دا اوښکۍ به وله راکږي په خپلې خولې سره تر غوږه پورې بیا به دغه پرېږدي بیا به د بل اوښکي ته ورته واوړي دا به وله راکږي تر دې غوږه پورې او دا عذاب به په ده باندې جاري الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي سختترینه ورځ را روانه ده ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل و یو سړی هغه را روانو په ځنګل کې وی هغه یو آواز واورېده د بره د وریځو نه په وریځو کې آواز وشه چې ای وریځو دغه اوبه خپلې ځان سره ویسئ په پلانکي یو باغ دی او په هغه باغ کې دا خپلې اوبه ووروئ په نورو علاقو باران ونه کوي دا الله حکم و هغه وریځ روانه شوه و هغه وریځ لاړه د هغه سړي په باغ باندې اورېده کوم سړي چې دا آواز واورېد دا ورپسې روان شه چې دا وریځ کوم ځای ته رسي چې اوی کته یو باغ باندې هغه وریځ وورېده او باران وشو د هغه پټۍ پړه شه دغه سړی ورغی ورته وایي ته پلانکی نه یې وی پلانکی یم وی ما د دې وریځو نه یو اواز په پلانکي ځای کې واورېده چې شا به لاړې شئ و هلته کې یو پلانکی باغ دی د پلانکي سړي په هغه باندې اورېږئ په بل ځای ونه ورېږئ که څه داسې عمل کې هغه ورته فرمایي وی ښه چې ته راغلی یې نو نن به یې درته ووایم که دا خبره ما هېچا ته نه ده بیان کړې وی زه په خپل باغ کې خپل باغ 3 حصې کومه یو حصه د خپل اولاد دپاره یو حصه دوباره دې پټي دپاره ایږدم چې بیا یې مګه ورځې راشي بیا یې وکرم او درېیمه حصه د هغې نه عشر یعنې زکات وباسمه صرف د دې زکات د برکت د وجې نه الله رب العزت په ټوله علاقه باران ونه کړه زما باغ ته یې وریځې ته حکم وکړو چې هلته لاړه شه و هلته وورېږه قسم په الله دا صرف د زکات برکت مسلمانه زکات دومره اهمیت لري نن موږ زکات تاوان ګرځولی دی چاته ویل لکه زکات وایي دا خو زما خپل مال دی او زکات به ورکې چاله د زکات اصل مصارف هغه لسمه سپاره ذکر کړي دي انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها زکات اول حق په تا باندې د خپل رشته دار دی ته به اول خپل حق زکات چاله ورکې رشته دار ته په دې نیت به نه ورکې چې زه په احسان وکړم په دې نیت به یې ورکې چې زه د دې احسان ومنم چې ما مې زکات قبول کړه موږ خو نه چې چاله صدقه هم ورکړو زکات هم ورکړو په هغه ورته احسان کوو دا احسان دی الله په دربار کې نه چړېږي
بلکې ته د هغه احسان ومنه چې الحمدلله داسې زما رشته دار شته چې د زکات قابل دی او ما نه قبول که یا الله دله بدلې ورکړي ما به دا زکات چېرته ګرځولی او داسې وخت به راشي چې خلک به بیا زکات ګرځوي خو د زکات اخیستلو والا به څوک نه وي نو اول حق په تا باندې د خپل رشته دار دی که هغه دې رور وي که هغه دې خور وي خو چې ستا نه جدا شوي ته به اول حق رشته دار ته ورکړې اوس رشته دار ته دې ورکړه بیا به خپل ګاونډي وګورئ یا رشته دار دې غریب نشته ټول مالداره دي نو بیا به خپل ګاونډي ته حق ورکړي ګاونډي له به خپل حق ورکړي ځکه په تا باندې دویم حق د ګاونډي دی هغه له به ورکړي بیا غم نشته یا هغې له دې ورکړه نو تا باندې دریم حق بیا د طلبو علمو د مدارسو دی چې هغې له بیا ورکړه چې ستا سره کومه علاقه کې نږدې بیا دریم حق د هغې دی بیا به هغې له زکات ورکړي مونږ دې الله معاف کړي مونږ دې رشته دار ته زلکه نه ورکوو او که ورکوو یعنې چې دا 2000 په زکات کې قبول که کور کې د قپن کې به دې پکار په 2000 خو نن سبا اورم نه کېږي یو بوجه چې ښه وراخلي 2000 مه ورکوه زکات چې چاله ورکې او په تا باندې څومره وي یو کس له یې ورکه چې د هغه پې پوره کال وشي چې نور څه نه وي 5-6 میاشتې خو پې کار وچلېږي که نه کا 2000 په لاس کې نه وي یو ته ورکړي یاره زه دا پلانکی خفه کېږي نه خفه کېږي یو کس ته زکات ورکه خو ښه ډېر ورکه چې د هغه پې ښه کار روان شي مونږ نن په 2000 باندې کس غولی یعنې دله مې ځي 2000 یعنې ځي 1000 روپۍ مې دله ورکړي یعنې ځي یو 2000 مې پلانکي له ورکړي مه ورکوه یو کس له ورکړه چې کوم دی ډېر نږدې رشته دار دی هغه له ټولې ورکړه 1 لاک در باندې کېږي 1 لاک وله ورکړه چې ځان ته پې کاروبار شروع کړي مونږ نن زکات نه مسخرې او لا بعضې خلک پکې لا دا مسله کوي وایي دا جي زکات د یو کس ته ټول نه ورکړي یو کس ته ټول ورکړه نو صحیح طریقه دغه ده چې دومره ورکړه چې هغه خو پې روان خوشي کار کنه خو په 2000 به هغه څه وکړي اوس یو څو مسایل د زکات آیا چې یو کس چاله کور په کرایي ورکړی نو د ده سړي باندې د کور عمره زکات به ورکوي که نه چې کومه کرایي راځي نو په ده باندې د کور زکات نشته چاله یې په کرایي ورکړی بلکې کومه کرایي چې دله راځي په هغې به زکات خو چرې که دغه کرایي دا خوري او ورسره پاتې کېږي نه اوس وخت کې 1,60,000 روپۍ کم او بیش دومره پیسې جمع کېږي د ده سره نه نو بیا په ده باندې بیا هم زکات نشته ګورئ دغه کرایي دا خوري نو په ده زکات نشته بله ده یو سړي یو کس له قرض ورکړی دی نو آیا دغه قرض ته په زکات کې هغه ته شمارلی شي او که نه نو قرض اصل کې زکات کې قبض شرط دی دلته قرض د هغه باندې ستا دی خو تا له خو درکړی نه دی نو دا ته په زکات کې هغه ته ور وشمارئ نو دا زکات دې نه کېږي ځکه قبض به کې هغه نه ول قرض واخله چې تا لاس ته راغلو بیا ته زکات ورکړه چې دا په زکات کې قبول یې کړي نو هغه به قبض کړي نو هغه قبول یې کړي داسې نه چې لږ وله وکړي هلکه دا قرض مې له په زکات کې درکړه دا زکات دې نه کېږي ګوره مسلمان بله ده چې یو کس دی هغه په اډوانس یو کس له 1 لاک یا 2 لکه یا 3 لکه په کور کې ورکړي یا په دوکان کې ورکړي دي نو د دې زکات په مالک دی چې د کور یا د دوکان مالک یا هغه چا چې چا نیولی دی کم کس چې په اډوانس کې 1 لاک یا 2 لکه یا 3 لکه پیسې ورکړي
نو زکات په هغه چا دی چې چا ورکړي وي کور یې ترې نیولی یا دوکان یې ترې نیولی زکات به دا ورکوي ولې مالک د کور یا د دوکان هغه د دې پیسو مالک خو نه دی سبا چې دا ځي دا به ورته وایي ماله مې پیسې راکړه ورکوي به نو اصل مالک یې دغه دی چې چا کور نیولی یا دوکان یو بله مسله چې دا په معاشره کې ډېر عام ده هغه ده بعضې زنانه وایي وی کومه سونه چې استعمالی په هغې زکات نشته او چې کومه نه استعمالی په هغې زکات دی یاد وساتئ مسلمانه اوه نیمې تولې سونه ستا سره شته یا د دې نه زیاته ده که ته یې استعمالی او که ته یې نه استعمالی خوراکی په تا باندې زکات داسې فرض دی لکه څنګه پنځه وخته مونځ په ما ورته فرض دی د دې نه ځان خلاص نه کړې چې زه یې نه که دغه ته ده چې زه یې استعمالومه نو په ما زکات نشته نو ته بیا لاړ شه دغه کوم ځای کې دا سونې چې جوړېږي دا خو ټول خلک دا سونې استعمالوي یو یې راخلي بل ته ورکړي بل یې اخلي بل ته ورکړي خرڅې را خرڅوي ولې په هغې به زکات نه وي زکات پې ښه سوچه شته که زنانه کالی استعمالوي او که نه استعمالوي زکات پې فرض دی خو چې دا یې مالي کوي بیا د سونې د زکات د دې به کم ریټ لګي بازاري به یي که اخیستلو والا به یي یعنې خرڅولو والا ریټ به لګي که اخیستلو والا ریټ به لګي یو زنانه د هغې سره اوه نیمې تولې سونه ده فون دغه هغه پکې استعمالوي د ټینګوالي دپاره پیوسوالي دپاره نو دا په سونه کې په تول کې به دا یو رنګي وي ګورئ دا نه چې دومره مې دې کې دا استعمال کړي دا دومره ترې کمه کړه نو سونه بیا وتولې نه دا په هغې کې به شمارېږي تا دا سونه وتړله اوه نیمې تولې پوره شوه یا د دې نه زیاته شوه نو بیا به ته زکات ورکړې خو زکات به کم ورکړې د اخیستلو که د خرڅولو نو نه چې په کم ریټ باندې ستا نه سونه دوکاندار اخلي هغه ریټ حساب به کوې مثلا اوس وخت کې په 2,40,000 یا 45,000 توله ده چې ته یې اخلي چې ته یې خرڅې 25% به نه کټ کوي نو ته به د خپلې سونې اوه نیمې تولو نه یا زیاته ده 25% د یو تولې نه کم کړه نو بیا حساب وکړه چې دا څومره پیسې جوړېږي هومره زکات به بیا ورکړي او بله مسله ده یو سړی دی د هغه ورور دی هغه غریب دی نو آیا هغې له زکات ورکولی شي که نه یا یو سړی دی د هغه کور والا ده او د دې خاوند ورونه دي ورېرونه دي هغه غریبان دي نو دا خاوند د زنانې خاوند چې کوم دی دا د خپل ورونو ته ورېرونو ته ټولو ته زکات ورکولی شي او دغسې چې کومه کور والا ده د خاوند د ورونو ته هم زکات ورکولی شي خو شر دا دی چې خوراک یې بیل یعنې جدا شوي داسې نه چې په کور کې شریک وي د یو بل ته ورکوي نو داسې به نه کېږي یو بله مسله ده چې دا لکه پیچیده ده خو صرف که څوک پرې پوه شي واورئ او که څوک یې ورکوي زکات وردي کړي په هغې کې موږ اختلاف نه کوو خو صرف زما مقصد بیانول دی بعضې خلک دا وایي چې یو زنانه د هغې څخه یوه توله ده یا 2 تولې سونه ده خو د دې سره 1,000-2,000 روپۍ هم دي نو دا به د دې زکات ورکوي که 1 تولې یو که 2 تولې ځکه 1,60,000 روپیو نه خو دا سونه زیاته ده که نه 2,15,000-2,40,000 روپۍ ده نو دا مسله اصل کې په دې کې زمونږ د امام صاحب رحمه الله او زمونږ د دواړو امامانو چې شاګردان دي امام ابو یوسف و امام محمد رحمه الله علیهم اجمعین د دې استادانو شاګردانو پکې اختلاف شاګردان یې وایي چې نه دي اوه نیمې تولې شریعت خاص کړې ده که اوه نیمې تولې سونه وه خو زکات پې شته که اوه نیمې تولې سونو نه کمه وه پې نشته پیسې میسې هغه ځان ته حساب دی د سونې ځان ته حساب شریعت ښودلی دا د
شاګردانو فتوی د امام سے فرمایي چې نه که چا که 2 تولې سونه وي او د 10,000 روپۍ هم زکات به ورکوي. امام صاحب رحمه الله اصل کې فرمایي چې په دې کې زه د غریب خیال ساتم. د چا خیال ساتم؟ د غریب. هغه وایي که دا د زکات ورکړي نو د یو غریب کار به پرې روان شي 8,000 روپۍ به ورله میلاو شي څه کار به یې پرې روان شي. خو بعضې مونږ اول درته زه خپل ځان یادوم مخکې نه ځم مونږ څه وایو نه چې چا سره وتولي په زور به یې ورکړي کوي خرڅه دي چې نو پیمان وایي چې هر کال دا زنانه د یوې تولې نه د زکات ورکوي اوس 2,15,000 روپۍ زکات دی مثلا د سونې او هر کال دا د زکات ورکوي نو دا خو به سبا نیمه څه کوي چې 8 ماسو ته به راشي دا سونه نو دا زنه چې هره ورځ داسې کوي که زه مولای ورکوم خو بیا صحیح ده که زه مولای ورکوم نو بیا صحیح ده ورته یو مولي صاحب ته ورکې که نه ستا کور والا خو هم 2 تولې سونې ته ورکې که نه ورکې دا زکات نو دا اختلاف هو که څوک کم عالم دا وایي چې ورکوي به نو وربي کي ثواب کار دی صدقه د خیرات دی اجر به ولا الله ورکړي او که یو سړی دغسې ووایي نو سباق پکې نشته اختلاف پکې نه دي ساتل پکار څوک یې ورکوي څوک یې نه. بله مسله د حج دپاره چې چا پیسې جمع کړي حج دپاره یو سړی دغه وایي زه پیسې جمع کوم لږې زه پې حج ته داخله کوم نو آیا د حج جمع کولو پیسو باندې زکات شته و که نه نو او زکات پې شته څو پورې چې تا سره وي ته مالک یې تا سره 14 رکه دي 14 رکه دي 10 رکه دي هر څو دي په تا زکات فرض دی او که چیرې تا په چاله ورکړې او داخله دې وکړه نو بیا ته مالک پاتې نه شوې نو بیا در باندې زکات نشته او که تا سره خپله ذاتي وي او تا له ورکړې نه دي داخله دې نه ده کړې او د زکات میاشت در باندې راغله زکات په تا ورکول فرض دي زکات به ورکړې نو دعا وکړئ الحمدلله